وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإن هم إلا يظنون. طالبانو دلته کې د يهودو یو بل قباحت ذکر کړي چې په يهودو کې بعض خلک داسي و چې هغه انپړ و عوامو نا خبر او دسنه خبر نه و دای به بس صرف او صرف ارزوګانې وي تمناګانې وي دغه به ویل نور به عمل په کتاب باندې نه و او نه به پوهېده خو دی چې دا کمې تمناګانې او ارزوګانې کولې دا د دې خلکو یو خپل سوچ او فکر و تر خپل حده پورې دا بلکې د خپل حد نه مرخواصه او غلط و دې خلکو به دا ویلې مثلا چې دې خلکو به دا ویل چې رمنګه د انبیاو بشي من کې انبیا راغلي دي او من که جهنم ته ځم نو یو څو ورځو دپاره به ځو دا قسمه کیسې به کولې دغه خپلې تمناګانې او ارزوګان چې دی کمې ارزوګانې کولې دا تمام تر ارزوګانې د دروغ او دی ته به د خپل رؤساو د طرفه ودی ته ورچولای کېدله یعنی کم رئیسان چې و او کم مشران و دې خلکو به ورته ویل تاسو به داسې وي تاسو به جنت ته ځئ او تاسو به په جنت کې پاتې کېږئ جانان ته ځئ یو څو ورځو له به ځئ تاسو خو ګوره ډېر خلک یاستئ پلرونه هم ډېر خلک تېر شوي دي تاسو د انبیاو په اولاده کې راځئ ستاسو پلرونه او کې نیکونه کې انبیاء تیر شوي دي او دی بل بس که کامیاب دي نو بس یهود کامیاب دي دا به تش او تش صرف او صرف د دې هغه تمناګانې وي ارزوګانې به وي قرآن کریم کې الله پاک پې رد کوي وایي دا صرف او صرف د دې هغه ګمان دی ګمان دی صرف ګمان کوي دا خبره یقیني نه ده لکه مخکې به مراشي دې خلکو به لن تمسنا النار الا ایاما معدوده هرگز به موږ لره مس نه کی ور مگر ایاما معدوده یو څو ورځې په شمېر یو څو ورځې به موږ جهنم ته ځو دا خو یقین و چې جهنم ته به ځو یو څو ورځې یو څو ورځې به ځو یا خو به څلوېښت ورځې تېر ځکه چې څلوېښت ورځې زموږ پلرونه عبادت د سخي کړی وه سخي عبادت چې کړی وه نو هغې 40 ورځې کړی وه او یا دا چې وایي دا دنیا چې کومه نه دی 2000 کاله عمر دی او وایي مونږ چې کوم وه مونږ به ته به عذاب میلاویږي د هر 1000 کالو په بدل کې یو ورځ نو یعنې 2 ورځې به مونږ ته عذاب میلاویږي دا د دې خپلې خبرې وې او د خپل ځان نه به یې کولې هیڅ دلیل شرعي او هیڅ یو وعده د الله طرف ورسره نه وه دې وجې نه الله پاک پرې ردم پې قل اتخذتم عند الله عهدا
آیا تاسو د الله نه وعده خسي د الله سره یو وعده کړی ده تاسو د الله سره یو وعده نیولې ده یعنی الله تاسو سره وعده کړی ده چې تاسو به داسې نه ټول جهنم ته ځئ چې الله پاک بیا د خپل وعده خلاف ورزي نه کوي تاسو خدا خبره دومره په یقین سره کوي وایي چې د الله سره وعده کړی ده او الله تاسو سره وعده کړی ده دومره په یقین سره دا خبره کوي او دومره په یقین سره مم کوله چې دا به یقینو چې جهنم ته بزو یو څو د بزو په پیو وکړو نو او زمونږ استاد عقیده ایمان بین الخوف والرجاء ایمان د خوف او د رجا ترمنځ مزمن دی الایمان بین الخوف والرجاء لکه څنګه چې د الله نه امید ساتي د الله نه بیرم ساتي لکه څنګه چې د الله نه ير ساتي امید بم ساتي لکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي ک الله پاک په ورځ د قیامت دا وې سره د چا شرعي مبشره کې دی وای ک الله پاک دا په ورځ د قیامت باندې وای چې ټول خلک جهنم ته ځي یو کس جنت ته ځي دا مې امید د چا عمر او که الله پاک دا وای چې ټول خلک جنت ته ځي یو کس جهنم ته ځي نو وای کې دې چې هغه عمر نو الایمان بین الخوف والرجاء او دې خلکو بس کوي دې خو به دا ویل بس منګه بس کامیابی او منګه څه کوله کا زمونږه کامیابی مخکې دا موږ ورپسې یو نو دا خلک دا خبره به کوله چې موږ به جهنم ته تورل الله پاک پیرت کی تاسو نه ول الله پاک تاسو دی الله نه وعده اخیسته ده الله تاسو سره وعده کړی ده چې بیا الله پاک د خپل وعده خلاف ورزي ونه کیه نه هرگز داسې نه ده یو کس په تورات کې لګیره تحریف کوي او د سره وداسې کار کوي نه نه د الله په کلام کې به تحریف کوي دی به بیا جنت ته ځي سوال نه پیدا کوي دی وجنه الله پاک خیره کوي د خلکو ته فویل للذین یكتبون الكتاب بأيديهم دا غ صفت قبیحه ده د خلکو ذکر کوي چې د خلکو به څه کوله لکه د خلکو به تحریف ویل کېږي هلاکت ته هلاکت د لپاره د هغه کسانو یكتبون الكتاب بأيديهم چې دې کتاب په خپل لاسونو باندې لیکي او بیا وایي ثم یقولون هذا من عند الله بیا وایي دا د الله طرفه دی دایمم تحریف کوي دا د الله طرفه دی تحریف به داسې کولو یا به د پیغمبر په صفاتو کې کولو د پیغمبر په نعت او صفاتو کې به داسې کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم متعلق بداو چې لکه درمیانه قطه خسته مخه تک تور وخته د خلکو به تحریف کولو او تور سترګې د خلکو به تحریف کوشنې سترګې لوړ قد والا یا لنډي قد والا علاوه بل داسې تحریفات به کول د پیغمبر په صفاتو کې به کول یا به په احکام الهیو کې کول د الله په احکاماتو کې به کول داسې به کول چې مالدار به تراغه پیسې به ولور کې د هغه به یو حکم او چې غریب به ولراله پیسې به ورنه کې د هغه به بل حکم دای په خپل کتابونو باندې په خپل به لیکل وکړه اول به دا د الله طرفه دی دا حکم شرعي دی خو دومره روپۍ در باندې کېږي دا راکا والا هغه به ولور کې الکه یې زنا به کړې وه مستحق به درجه مو یاره بس داسې ده تاسو خو مشران خلک یاست او داسې حکم دی چې مشران د باندې لږ داسې نرمي ده چې خیر د تاسو چې ژوندي وي که نه داسې په خبر به یې کولی تحریفات چې بس تاسو یې بس یو څو څپېړې سړی در کې بس خبره ختمه په پیسې به ته واسه یو څو څپېړې به ولور مثال دقه شاندګي تحریفات به کوي حالانکه کې دې ته بینه کته الراشی والمرتشی کلاهما فی النار رشوت دینه والا لینه والا دونو جهنمی اخستون کې ورکون کې رشوت داونه د شي لکه دا جهنمی ده جهنم ته بځي دلته بدا یو مسله یا ساتي طالبانو چې عموما خدا خبره کیږي چې رشوت ورکون کې واخستون کې داسې لکه جهنمی ده ولیکن کله کله داسې ده چې رشوت ورکون کې دا جهنمی نه وي او رشوت اخیستون کې هغه شاندګي جهنمی مثال پتا باندې کېږي ظلم زیاتې در باندې کېږي او تر علاوه چې دا هغه لپاره رشوت ورکې مثلا ستاد اکور ده تا باندې په دې باندې داوا وکم امجد در باندې داوا وکړه اوس دا کور ستاره سره د چې تاسو راځي بیا حکومت د زورور دغه ورکې تر علاوه چې رشوت ورکې حکومت ته
نو ګور ستاده لپاره د دفع ظلم د لپاره د رشوت ورکول دا روا دي تی ورکول شي خو لیکن د هغه اخستون کې د لپاره هغه شنه حرام دي نه جایز دا مسله بس دا کې دفع ظلم د لپاره رشوت ورکول نه څه دي روا دي او د خلکو بر رشوت اخستله دع ما یریبک الی ما لا یریبک کوم شی د شک کې پریواسي کنه هغه نه تخت هغه پریداوه هغه طرف ته ولده چې کوم شی د شک کې نه چي د خلکو بر رشوت لکه سره ضرورت ده دا تاسو حلال ښکاری اتقوا مواضع التهم د تهمت د زین ځان وساته او دغه په نه تهمت کې ځان اچولو ان سبا خو ناشنا قصې شو دي چې رشوت ورکې راځي دا مې گیفت ورکو تحفه مې ورکړه ډالۍ مې ورکړه ډالۍ د مخ کې ولې نه ورکوله تحفه او گیفت د مخ کې ولې نه ورکړه اوس دریات شو ته په ایمان وای دا کار له نوې کړه تاول ورکول نه ورکول دي د څه دا تحفه ورکړه دا رشوت ښه شوره ده کنه د دې خلکو هم رشوتونه اخیستل د يهودو کار دی يهودو بدا کار کولو الله پاک په قران کې بدیات کړی دی او آخرت هم تباہ او برباد نو دې خلکو چې دا خبره کوله چې موږ به سور جهنم ته ذنوبیا په الله پاک رد کوي چې بلا من کسب سیئه واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فيها خالدون په دې کې الله پاک یو خپل قاعده او قانون جاری کړی دی قانون دی الله تعالی په قران کریم کې چې کله هم د خو خلکو ذکر راشي د بدو پر پسې کیږي کلم چې هم بشارت وی د هغه نه بعد انذار وی یا انذار وی هغه نه بعد بشارت وی هغه دلته کې جاری شوی دی بلا من کسب سیئاتن او ولنا چا چې کسب کړلا وای کړلا سیئه بد عمل یعنی شرک دلته مراد نه شرک دی واحاطت به خطیئته او احاطه وکا د باندې د خطیئه یعنی د دغه ګناه په د باندې احاطه وکا دای راګیر کو فاولائک اصحاب النار پس دا کسان چې دي اصحاب النار دا خاوندان د اور دي هم فيها خالدون دی په همیشه په دی اور کې وي سبب یې لکه همیشه په اور کې وي نو دا د ابن عباس او د مجاهد قول لخوا چې دا د مراد سره لکه شرک د شرک تسویین او چا چې دا وکړه به جهنميان یو همیشه په جهنم کې وي او الکه چې مؤمن یې هغه لپاره څه دی لګا وای والذین آمنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې ایمان راوړل خو نفس ایمان نه کړه نفس ایمان نه کې ایمان راوړو عمل صالح نه کو بلکې عمل صالح کو بد عمل کول بیا خو جهنم ته ځي جهنم کې به د خپل آغا د اعمال مطابق ته عذاب ملاويږي ولیکن که چا ایمان راوړو او عمل صالح وسره وکړو اولئک اصحاب الجنه دغه خاوندان د جنت دی جنت او هم فيها خالدون په جنت کې به همیشه وي جنت کې بیا همیشواله دی ښا جنت کې مرګ نشته دی د مرګ لا په خپل مرګ راشي وای دا به یو ګټ په شکل کې راشي او زبا بشي او دا مرګ د مرګ باندې په خپل مرګ راشي نو مرګ د یو حقیقت دی چې د مرګ په خپل هم د مرګ نه خلاصې نشته دی د یو حقیقت دی تمام تشدید دا غیر سنه درجه کې اوسړی انکار کولای شي دا الله د ذات نم تر دې چې خلکو انکار کړي سو کو اشتا سو کو نشته جنت او جهنم سو کو اشتا سو کو نشته فرشتي سو کې منی سو کې نه منی سو کو اشتا سو کو نشته عذاب سو کې منی سو کې نه منی خو واحد د مرګ د چار سړی منی هر سړی ته غاړي شي او اشتا نه تر دې چې مړه د مرګ ته په خپل مرګ غاړي شي دا مرګ باندې مرګ نه راځي تاسو ته مو ویلې دې ته خلاصې نشته همیشه د پاره په جنت کې وي دا کسان چې مؤمنان یو عمل صالح کوي بیا یو بل خبره کوي وایز اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله وبالوالدین احسانا کله چې وای الله پاک وای چې منګه د بنی اسرائیل نه پوخ لوز واخستو لوز
دا لوز ته د بنی اسرائیل نه په تورات کې اخیستل شوی خو په قران کریم کې د بنی اسرائیل نه علاوه مؤمنانو ته هم د دې لوز او د دې ذکر شوی دی لکه دلته او بل ځکه مستقلا حکم د دې شوی دی لکه سوره نساء کې هغه لوز دا چې لا تعبدون الا الله تاسو به عبادت نه کوئ مگر دی الله عبادت صرف او صرف حق دی الله دی دی الله عبادت وکوي د بل چا عبادت بنه کوي وبالوالدین احسان او د مور او پلار سره به احسان کوي دویم نمبر وعده دا و دریم نمبر وعده دا و چې وزل قربا او د رشتہ دارانو سره به احسان او خیرګړه کوي څلورم نمبر د یتیمانو سره پنځم نمبر د مسکینانو سره یتیمان او مسکینانو سره به کوي وقولوا للناس حسنا او شپږم نمبر دا چې تاسو به خلکو ته ښه خبرې کوئ او اقامت الصلات به کوئ او ایتاء الزکات به کوئ یعنی موز به کوئ او زکات به ورکوئ دا وعده د دین واخیستل شولې خو لیکن د دین وروسته هم د خلکو څه وکړه اعراض وکړو اعراض ډیر کم کسان وو چې هغه اعراض وکړو چې پاره کې عبد الله ابن سلام او د هغه ملګری وو چې د اعراض وکړو او قران کریم کې الله پاک وایي د يهودو ته چې تاسو خمنګ د بدوانتم مورزون او تاسو اعراض کوونکی وایي تاسو یسته چې تاسو مخړه وایي تاسو کې دا مرض شته چې د الله د احکاماتو د الله تعالی د حکمونو نافرمانی کوي او مخ اړوي دا تاسو عادت دی عادت قبیحه دی تاسو مزاج دا چې تاسو به څه کوی لکه مخ اړوي حق او اطاعت نه څه کوي اعراض کوي او خاص توګه باندې په زمانه د نزول دی وحی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې چې کله د يهودو کړي و د الله تعالی د احکاماتو څخه و نافرمانی کوي پیغمبر نه مانی پیغمبر سره جګړه شروع شي او دې ته خطاب هم د تاسو د خپل امور د خپل پلرونو ابا او اجداد په نقش قدم باندې روان وي ابا او اجداد هم د الله د حکمونو نه نافرمانی کوله او حق نه به اعتراض کو تاسو داسې کوئ او په مسلمان باندې دا لازم دی چې حق پټ نه کی بلکې سې کې راکا ښکارا کې وي خیا دې آیت کې اصول ټکی راغلي دي عبادت دی الله دی والدینو سره احسان دی پر رشتہ دارانو سره احسان وغیرہ نو عبادت دی الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایي چې درې سيزونه رجدا بغیر درې سيزونه نه داتې دي لکه دا نیمګړي دي نیمګړي یو پکې د الله عبادت د چې د الله عبادت بغیر د مور او پلار د احسان او خېګړې نه دا نیمګړي دي که سره د الله څومره عبادت کې مور او پلار ته نافرمان مور او پلار نافرمانه دي د مور او پلار ته خفه دي او د دې د عبادت د نیمګړې د نیمګړې ځکه قران کریم کې الله پاک وایي کنه وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا دا کوم ځای کې چې د الله د عبادت ذکر راغلی او سره د څه شی راغلی ور سره د مور او پلار احسان حکم راغلی دی نو د مور او پلار سره احسان کول دا مامور به حکم دی ځکه حدیث شریف کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحابي راځي یا رسول الله من ابر یا رسول الله چا سره احسان وکم قال امه قال ثم من قال امه قال ثم من قال امه قال ثم من قال ابو او کما قال رسول الله امام ترمذی حدیث را نقل کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو ته کې یا رسول الله چا سره احسان وکم قال امه د مور سره احسان وکم قال ثم من بیا چا سره وکم قال امه قال ثم من بیا مې د مور سره درې ځله مور یا راګه سره هم پلار یاد کړ محدثین حضرات فرمایي چې مور زکه مخکې کا چې د مور لکثرت تعبها د مور په بچی باندې زیات استړی وي د دې د وجه نه د مور مخکې کا پلار ورسته کو
خو بیا درې ځله مور ولې ذکر کړه وای اصل کې د بچی په پیدایش کې مور درې لوی سخت تیریا اول نمبر بچی د مور په خېټه کې نه همیاشتي وي دویم نمبر د ولادت دغه کومه زیږولو چې دا کومه سخت او تکلیف وي او دریم نمبر د رضاعت د پي ورکولو سخته دا درې لوی سخت د بچی په پیدایش کې مور تیری نو یو مخکې کړی دی د وجه چې له کسر د تایب هامور ستړي کېږي زیاده په بچی باندې دویمه دا چې دا درې لوی سخت ذکر کړی دی دا درې لوی سخت چې کمینی دا مور د بچی په پیدایش کې تیری دی وجه مور درې ځله ذکر کړ خبر کوي کنه دی وجه علماء فرمایي چې ګوره خان کله چې په د مور او پلار تصل راشي په یو خبره کې ته بل چا خبره مانی نو په ماموراتو کې به پلار خبره مانی مطلب ته دا کار وکړه یا ومکه پلار چونکی د خزینه ناقصات العقل و دین د عقل کې نقصان د پلار ذهن چې کم ځای کې کار کوي غزه کې د خزې ذهن کار نه کوي سړي چې کم کار کوي ذهن د خزې هغه څنګه کار نه کوي د پلار ومنه او کدا چې شي راوړلو کنه خورده وا پیسې وغیرہ نو بیا دا مور مخکې کوي ځکه پلار چې کوي بیا هم سړی د بار بازار څه کوي چې پیدا کی او مور خو بعد نشي وده کنه نو مور مخکې کوي خو سره دې بیا هم دغه مور او پلار چې کوم دي د الله عبادت بغیر د دې سره د احسان د نیمګړی دی او ګوره دا میا ساته چې مور او پلار ته داسې یو حکم وکړي چې هغه د شریعت نه خلاف نو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق په یو شی باندې الله پاک ناراضه کیږي مخلوق دې زرزل ناراضه شي خو چې خالق ناراضه نشي د مخلوق اطاعت او فرمان برداری به نه کوي خبر پوری کنه نو اول نمبر خدا شول چیرې د الله اطاعت د الله عبادت دا بغیر د احسان د مور د چې مور خپل نه نیمګړی دي دویم نمبر اقامت الصلاه بغیر د ایتاء او زکات نه زکات نه ورکه مونږ نه کړو دا نیمګړی دي ځکه قران کریم کې آیت کې ذکر راغلی اقیموا الصلاه واتوا الزکات زکات په ذکر په فور راغلی او دریم نمبر اطاعت د الله بدون د اطاعت د رسول نه نیمګړی دی چې ته د الله اطاعت کې او د رسول نه کې نه دا نیمګړی دی وذل قربا او د رشتہ دارانو سره احسان کول ښېګړه کول قران کریم کې الله پاک فرمایي انک لعلی خلق عظیم پیغمبر ته الله پاک فرمایي پیغمبر است اخلاق ډېر لوی دي د پیغمبر خلق عظیم څه دی عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې علی عمل بالقران په قران باندې عمل کول دا د پیغمبر خلق عظیم بل یو روایت ذکر کیږي اگر کاغه باندې باز شره چې پیغمبر اخلاق دا چې سلمن قطعک وعفو ومن ظلمک واسن لا من اساء الیک سلمن قطعک څوک چې تاسو سره قطع رحمی کوي تو سره سره رحمی کوه پیغمبر خدا ابو جهل چې بیمار شو اراده وکړه ته پوسله ورشي ته پوسله نو ابو جهل ته چې پته ولې چې پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي په لار کې کوی وکړسته جبرائیل امین دا غیا رسول الله چرته دی رسول الله مبارک فرمایي چې زه ابو جهل ته پوسم یا رسول الله ابو جهل کوی کنهشته دی په لار کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ور مخامخ شو ابو جهل غیر اختیاري را پاسې او په کوی کې ور پریوت کوی مکه د بل سړي په لار کې چې رښتا به کوی په لار شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به قطع رحمی کو پیغمبر به سره سره رحمی کوله خو ذوال قربا کې وکنه ابو جهل تریو کنه وعفو من ظلمک څوک چې باندې ظلم کوي هغه تعفو درگذر کوه طائف کې د پیغمبر دغه پانی مبارک د وینو نړه کې شول جبرائیل امین راځي یا رسول الله حکم را تکاو د ځمکې عثمان ورتاټي الله راکړي د ځمکې الله په واړو ما وینا الله پاک ولې په بچو کې د څوک پیدا کی چې الله پاک بوته هدایت دریم نمبر وحسن الى من اساء الیک څوک چې سرپت کې هغه سره ښېګړه کوه د پیغمبر اخلاق رشدار سره رشداری پالل او چې چا سره بد کول هغه سره ښه کول او چا چې سره ظلم کوي هغه ته دافع او درگذر کول چا چې سره بد کول ښه کول څنګه یو بوډۍ وې غلې ټولولې چې راټولې کې چې تاولو طریقې نه ولې چې پیغمبر اسلام پر راغی ورچته کړل
بوډۍ په دې غنو باندې څه کې داسې سر روان دی وړي وای زما داسې یو کس پیدا شوی دی نبوت دعوی کړل ځان د پیغمبر وای دغه په خپو کې چې مړ ځخپې زخمي کما لار کې روان دی بوډۍ ته پوښ کوي تاسو کې بچیا دومره خدای ما سره وکړ وای بوډۍ په ما غزې ما چا لپاره کوي اما غزې کنه فورا نه ایمان راو چا لپاره چې تولې اما غزې ما نو ګور پیغمبر اخلاق دي د خپل خپلوان سره رشتہ دارانو سره خبر پوي کنه ذل قربات ابو جهل نه زیات تقریبا چانه دی ور کړی وته والیتام او د یتیمانو سره هم الکه یو یتیم دی یو یسیر دی او یو په حیواناتو کې یتیم دی یو په انسانانو کې یتیم دی تفسیری مدارک ورالی کې چې الکه په انسانانو کې یتیم هغه دی چې داغه پلار مړ شي په حیواناتو کې یتیم هغه دی چې داغه مور مړ شي او یسیر هغه دی چې مور مړ شي په انسانانو کې دا یسیر دی یتیم نه دی او په حیواناتو کې چې مور مړ شي دا یتیم دی دام د ذهن کې ستاویه چې حدیث کې راځي لا یتم بعد الحلم د بلوغ نه بعد یتم نشته دی کم اجر او ثواب چې تاسو ملاویږي د یتیم په سر باندې په لاس راخلو باندې هغه د یتم هغه د بلوغ نه بعد نه بلکې د بلوغ نه مخکې دی چې لکه یتیم په سر لاس راغی څومره چې لاندې اختراع غدا سره نیکه ته ملاویږي خبره پوهیږي کنه ولا یتم بعد الحلم خبره پوهیږي د سشي نه بعد یتم نشته دی لکه د بلوغ نه بعد نشته خبره پوهیږي کنه لکه او ليس اليتيم من مات والده بل اليتيم يتيم العلم والعمل هغه یتیم نه چې پلار یې مړ شو یتیم هغه چې د علم نه خبر نه دی د عمل نشته دی بیا عمل دی تاسو کې یتیم دی دا کوم وکړه دا د څه خبر نه دی او پس خبر نه دی اخرت لګیره تبا کیږي دا اصل کې یتیم دی خبره پوری کنه لکه نو یتیم او مسکین دغه رنګیا یو فقیر دی یو مسکین دی فقیر چاته وای هغه فقیر هغه چاته وای چې دا هغه سره هیڅ هم نه وي یو ټیم روټي سره نه او مسکین هغه څوک دی چې دا هغه سره سوي ته مسکین دی وایي نه ګوره مسکین راغله چې مسکین سره شو د یو فقیر سره به طریقې اولا شو چې د یتیم سره د مسکین سره د احسان حکم راغی د فقیر سره خو به طریقې اولا راغی او بعض علما چې فقیر او مسکین یو شی دی خبر پوهیږئ وقول للناس حسنا او خلق ته خبرې کوي خبرې کوي دا خبرې چې کومې دي کنه دا چې کوم ده دا لفظ چې کوم ده په دې کې ډیر وضاحت پروت دی الفاظ لږ دي خو معنی زیاته ده الکه خبره امر بالمعروف کوا نهی عن المنکر کوا خلق د خو طرف تر بلا بدون ساته دا خبرې درو موای چلغلخوري مکوا فراډ مکوا درو موای چلغلخوري مکوا غیبت مکوا دا خبرې ته دې نه منع کوا په بازار کې چې دروغ نه وستا ضرر نه به خلک محفوظ دي کنه نو دا کې یو چې عموم دی عموم په دې لا بس کې څه راکا عموم دی عموم په احسان خبره کوي کنه لګا واقیم الصلاه د صلات ذکر په تمخ بار بار کړی دی صلات ته څه معنا ده وات الزکات او زکات ورکیا زکات به ان شاء الله مخکې ویم چې زکات معنا څه ده او زکات په چا باندې فرض دی چاله به ورکه سی حکم دی دا به ان شاء الله مخکې ته بیا وي و در باندې بوج کیږي او ثم تولیتم الا قليلا کې دا خبره ته اشاره چې تاسو مخ واړول الا قليلا مګر ډیر لکه کسان ډیرو کسانو نافرمانی وکړ ډیر لږه ماده خبره او دا حکم چې لکه څنګه دلته کې يهودو ته په تورات کې او قران کې دلته کې موت ته په سورې نساء کې بل ځای کې دی دا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين دې څه کنه دا نه او څنګه د قران کریم کې سورې نساء کې بل ځای کې دا څه راځي دا قصې راځي دا شانه حکم دی
چې د ذل قربا یا تایما او مساکین سره احسان کوي او دا رنګي عبادت درب کوي. بهر په قران کریم کې د دې ذکر شته سورې نساء. وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. نو ګره مستقل حکم دی امت مسلمه ته، امت محمدیه ته. نو کدا سره و چې کدا خو يهود ته نه دلته خلاص شي مخکې څه دی خبر پوهیږي نه لګي. بیا بل یو حکم ذکر کیا هغه دا چې د بنی اسرائیل نه دا یو وعده اخیستل شوی و د يهودو نه چې تاسو به یو بل ویني نه توی او یو اخراج باندې کوي، یعنی جلاوطنی باندې کوي. بیا دې را لګي شو هم دغه وینین د یو بل توی کله یو جلاوطنی مو کله څنګه مخکې مې ته ویل چې په مدینه منوره کې د يهودو دوه ډلې وي، بنو قریظه او بنو نذیر، او د یمن نه یو دوه ډلې راغلي وي چې اوس او خزرج وو. دا مې ته وخت ویلو. اوس دا بنو قریظه چې کوم دی دا حلیف د اوس او بنو نذیر چې کوم دی دا حلیف د خزرج وو. یې دوه یو بل سره معاهده کړې وي. بنو قریظه د اوس سره او بنو نذیر دی خزرج سره. څنګه الکه دا شی وادي کړی وایي اوس والته ویلو کستاسو جنگ جګړه وا بنو قریظه ته موږ به ته حاضر موږ په خدمت کې ولاړو، او بنو نذیر ویلو خزرج ته. او د اوس او د خزرج خدا شي یو خپل یو مزاج خپل کې جنگیده په تاسو ته مخ کې ویل دي جنگیده په بغیر مشرکانو د خو بشت مشرکانو کنه. اگر که ورسته کې به د ایمان په اول پیغمبر باندې دی راوړی دی د يهودو نه مخ کې شوی دي. نو دې خلکو به خپل کې جنگ و دغه بوله راورشي وړلې نو دای بم بیا لاندې وته چې لاندې وته ویني به توی کې او چې کوم به بعضې به جلاوطن کړه او چې کوم به ونی ول به دغه فدیه ورکوله، مطلب قیدیان به پیسو باندې آزادول پیسې به اخستي. قران کریم کې الله پاک ورته وایي په دغه ټیم کې ما وای تاسو عجیب خلک وایي تاسو ته الله پاک وایي چې را مکه وای داسې ویني مت وای او تاسو لګیږي ویني ته وای اخراج کوي د وطن نه وېستل کوي. او دا ورته الله پاک ویلی و چې لکه قیدیان نه بچا لګی لکه جزیه له پیدا فداله پیسې بدلې مشه تاسو به ته ولګو شو لکه تاسو دا پیسې ولې دا قیدیان ولې وګښو وای دا د الله حکم دی. نو بیا ولې دا الله حکم دا نه دی چې تاسو ویني ته وای ما حالت لګیسته نه فرمانی کوي دلته کې د الله حکم باندې نو چې کوم ځای کې متبه یې ما غشانه کې بچلې گیا چې څنګه مرزیا وکړي. تاسو داسې و چې په بعضی کتاب باندې ایمان راوړی یا فتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، په بعضی باندې ایمان او په بعضی باندې کفر کوي. نه داسې نو وای تاسو ته پته شته چې دغه خلکو به څه حکم یې فما جزاء من يفعل ذلك منكم. دا کس په څه سزا چې دغه کار کوي تاسو کې یو کار داسې چې بعضی کتاب باندې ایمان او بعضی باندې نه، بعضی منی او بعضی نه منی، نو سزا او جزا نه ده مگر الا خزي فی الحیات الدنیا، مگر رسوایی چې لکه په ژوند د دنیا کې په ژوند د دنیا کې رسوایی سوا رسوایی هم دغه شان دی چې کله مؤمنان مسلمانان مدینه منورې ته رااله. نو مدینه منورې ته چې کله رال بنو قریظه مسلمانانو قتل کا او بنو نذیر چې کوم دی دای جلاوطن کا شام طرف ته او دا رنګ خیبر طرف ته وېستل. او خیبر نم بیا چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کله راغی په خپل دوري حکومت کې د خیبر نم پسې وېستل. نو دینه بل هغه زلالت کېدل شي چې قتلم شو او و مستل شو. دنیا کې خو به دا زلالت راغی. و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، دی به وګرځول شي هغه سخت عذاب ته. وما الله بغافل عما تعملون، او الله پاک د هغه څه نه چې دی کوي تاسو یې کوي د الله پاک دغه نه خبره نه دی. یعنی هغه مولونه چې تاسو یې کوي هغه نه خبره نه دی. او دغه کسان چې کوم دي دا کارونه چې وکړي بعضی باندې ایمان بعضی باندې نه، او پیسې به اخیستلې په کتاب باندې تحریف به کولو، د الله د حکمونو نافرمانی به کوله،
دنیا یې غوره که په آخرت باندې اشترا د دنیا یو که په آخرت باندې اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره دا هغه کسان دي چې دوی واخسته ژوند د دنیا په مقابل د آخرت کې یعنی دا ژوند د دنیا خو غوره کو او آخرت پرې خودو نو فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون دینه به عذاب هم نه پورته کولای شي او نه به صدای سره مدد کولای کیږي یعنی مدد به څوک نه کوي موږ یو نظر اچوو ومنهم امیون بعض دینا غدي چې امیون دی چې دی لکه امیان دي عوام دي ان پر دي لا علمون الكتاب دي نه پوهیږي په کتاب باندې لا مانی مگر ارتشار دوغانی دي یا دوغانی کې وین هم لا یظنون او نه دي مگر الا یظنون مگر څه کوي لکه ګمان نه کیدا دي ګمان دي فویل بسلاکت للذین کسان دپاره یكتبون الكتاب چې د کتاب لیکي بی ایدیهم په خپل لاسونو باندې د خپل لاسونو باندې ولیکي ځان نه جوړ کړي دا د الله طرفه دی ثم یقولون بیا وای هاذا من عند الله دا د الله طرفه دی دا د لپاره کوي لیشترو به ثمن قلیل د لپاره چې په دې باندې والی پیسې لګي لکه پیسې خو ډېر زیاتې قصیدل د ثمن قلیل ولې ورته ویل وای د الله د احکامات او د الله د آیات په مقابل کې دنیا مافیا دا قلیل ده دی خو چې څومره خستیا څه کوي چې دنیا مافیا ده د آیاتونو مقابل کې لګره فویل فسلاکت لهم د دې لپاره مما دا غسنه كتبت ایدیهم چې لیکلي دي د لاسونو وویل او هلاکت لهم د دې لپاره مما دا غسنه یک سبون چې دې چې کوي کسب کوي وقالو دی بویل لن تمسنا النار هرگز به مسنه کې موږ لره اور الا ایام معدوده مگر یو څور چې هغه سلوي خو بیا دا ولې چې کوي هغه زمونږ مشران د سخي بعد سلوي خو کړو بس سلوي خو موږ ته عذاب ملوي قلت ورته وای پیغمبر علیه الصلاه والسلام اتخذت من الله عهدا تاسو نیولې ده د الله سره عهد وعده د الله سره وعده نیولې یعنی مطلب د الله سره وعده کړي او الله تاسو سره وعده کړی ده فلا يخلف الله عهده پس هرگز الله پاک مخالفت نه کوي د خپل وعده یعنی د خپل لفظ او د خپل وعده الله پاک مخالفت نه کوي تاسو وعده کړی ده دا وعده د الله سره ده الله تاسو سره وعده کړی ده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون یا بلکې تاسو وای ام تقولون بلکې تاسو وای علی الله تعالی تعالی باندې ما هغه خبر الله تعالی مون چې تاسو ته علم نشته نه خبر وي ان ځان نه لګیاستي خبرې کوي بلا ولنا من کسب سیئاتن چا چې کسب کړل او چا چې وکړل سیئان شرک اختیار و احاطت به خطیئته او احاطه وک په د باندې د دې ګناه یعنی دا شرک فاولائک اصحاب النار پس دغه کسان صاحبان د اور دي هم فیا خالدون دی په دې جهنم کې همیشه وي والذین آمنوا وکسان آمنوا چې ایمان راوړل او عمل صالحات او نیک عمل کوي نفس ایمان ګوردا د جهنم د خلاصي لپاره کافي کیږي نه بلکې څه به کې عمل صالح به مسره کې هغه بیا خبره من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا چې لا اله الا الله ول جنت ته بځي خو یو ځل بځي کغونونه کړو جهنم کې ورته سزا اخلي وعملوا صالحات او نیک اعمال وکړو اولئک اصحاب النار دا کسان صاحبان د اور دي خوندان د اور دي فیا خالدون دی به همیشه په دې اور کې وای ځا خزنا میثاق بنی اسرائیل هر کله چې موږ یاد کاغه وخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله موږ واسطه د میثاق لوس په خوازه بنی اسرائیل نه په تورات کې لا تعبدون الا الله غدا چې تاسو په وعده نمبر 1 دا و موږ ورته ویلي لا تعبدون الا الله تاسو به عبادت نه کوئ مگر د الله وبالوالدین احسان او د مور خپل سره به احسان کوئ وازل قربا د خپل خپلوانو سره به احسان کوي ول یتام او د یتیمانو سره ول مساکین او د مسکینانو سره وقول للناس حسنا او وای خلکو ته خبره کوي واقیم الصلاه او قائم کوي منځ او زکات او ورکه زکات ثم تولیتم بیا تاسو څه وکړه مخه مواړو اعراض وکړو الا قليلا مگر ډیر کم کسانو په تاسو کې د اعراض وکړه عبد الله بن سلام او دغه مګر ایمان راوړ منکم تاسو نه وانتم مورزون او حال دا تاسو ویل کې اعراض کوونکې تاسو مخه راوي تاسو یې داسې چې مخاړه د الله د احکامات او د الله د حکمونو نه د الله حکمونه شم نه مني وایي چې اغشنا میثاقکم هر کله چې واخته موږ تاسو نه وعده دا تتمه او تکمیله لپاره د ما قبل میثاق ده مخکې میثاق او د دویم نمبر میثاق و اذ اخذنا میثاقکم هر کله چې موږ واخته تاسو نه میثاقکم وعده تاسو چې تاسو به څه کوئ لا تسفكون دماءکم تاسو باندې توي ویني خپل ولا تخرجون انفسکم او نبو باسي د خپل نفسونه خپل ویني چوکیه دا معنی یو بل بنا کوي د بل قتل اول دا د خپل کش قتل اول لږ لکه خپل ځان قتل د خپل کس وسل لږ لکه د خپل ځان وسل دی وایي ولا تخرجون انفسکم او تاسو باندې باسي خپل نفسونه من دیارکم د خپل کورونه ثم اقررتم بیا تاسو په دې باندې څه وکړه اقرار مو کو دا خبرم قبول کړله وانتم تشهدون او تاسو څه ویل تاسو په دې
باندې گواہی کوي تاسو په دې باندې گواہی کوي چې تاسو دا شی لکه اقرار کړی او تاسو په دې باندې څه کوي لکه گواہی کوي ثم انتم بیا ورسته تاسو حاولای دغه کسانو بیا تاسو دغه کسانو حاولای دغه کسانو تقتلون انفسکم وجلم خپل نفسونه خپل نفس تو کوجی نه مطلب داج د خپل کسانو وجل د دې سره خپل ځان وجل وتخرجون فريقا منكم او تاسو وستل یا وډاله د تاسو من دیارهم د څه نه لګا د خپل کورونه تظاهرون تاسو چې کوله تاسو غلبه کوله مدنم کو علیهم په دې باندې بل اسم په ګناه سره ول ودان او په سره په ظلم سره یعنی تجاوز هم کو د حقوقو الله ده دا حقوق العباد نم تجاوز کو د بندگانو د حقوقو نم تجاوز کولو د بنده حق داو چې نم واجله د بنده حق داو چې تاسو تجاوز نه کوله تاسو څه کوله لکه داخله کم نه وستله تاسو غلبه کوله په دوی باندې په د دې په خلاف باندې علیهم د دې په خلاف باندې د یو بل خلاف باندې بل اسم په دې سره په معصیت او په ګناه سره یعنی دا معنا ګناه هم دا کوله د الله د حقوقو نم څه کو تجاوز کو والعدوان او ظلم بم کو ظلم یعنی دا معنا د حقوق العباد هم تجاوز کو حقوق الله او حقوق العباد ورن هم تجاوز کو و ایاتکم اسارا او کراشی دوی تاسو ته اسارا قیدیان تفادوهم تاسو کوي لکه تاسو دینا هغه فدیه یعنی دا معنا مال تنه نو جرمانه ورکوي دوی نه پوی د دینه جرمانه ورکوي نه معنا فدیه او مغفرت وهو محرم علیکم او دا په حال دی دا په تاسو باندې شان دی شان حال نه وهو شان دی دا محرم علیکم په تاسو باندې شی ویل حرام کړی شی حرام کړی شی اخراج او استل دی د دې دا غوښتل دا په تاسو باندې څه دی لکه حرام کړل شی و چې تاسو به ته شو چې پیسې څنګه لري پیدا خدای الله حکم دی خن وای دا قتل او قتال باندې ولی کوي دا خدای الله حکم نه دی کنه هم شوی نو افا تؤمنون ببعض الكتاب تاسو ایمان راوړئ په بعضی کتاب باندې او تکفرون ببعضین او په بعضی باندې څه کوي لکه کفر کوي بعضی باندې ایمان او بعضی باندې کفر نه داسې مکوي فما جزاء من يفعل ذلك پس سبب یې راکم جزاء او بدلا من ده هغه چې يفعل ذلك چې دا کار کوي من کوم د تاسو نه الا خزي فی الحیات الدنیا مگر څه شي لګا رسوایی په ژوند د دنیا کې په ژوند د دنیا کې داسې رسوایی وکړه چې ګوره بنو نذیر د جلاوطن شوشان طرف ته او دا شبر طرف ته بنو قریظه قتل کړ صحابه اوس داسې کړو او خبر نن بیا څه شو لکه څه ولګا د عمر فاروق له په دور کې د جلاوطن شو و یوم القیامت او ورځ د قیامت باندې ردون الی شد العذاب دا خو دنیا او آخرت کې بچي و بغرزول شي هغه سخت عذاب ته وم الله بغافل ما تعملون او نه دی الله تعالی بغافل نه خبره ما تعملون دا هغه څه چې تاسو کوي اولایک الذین دا کسان دي اشتروا الحیات الدنیا چې دی غوړه کوی خستو ژوند د دنیا بل آخرت په مقابل د آخرت کې دته کې غوړواله معنا کې ها ځکه شراق د قبیله د آخرت چې هغه کې څه ویل اخستر ورکول وکنه دا کې خدای په دنیا کې څوانه خسته کنه په دنیا کې اگر کڅ یو کړه پیسې اخستې دي ورکړې خو څه نه وکنه یعنی هغه مبادله د مال په مال سره خو نه وکنه شراق خدای ته ویل کېږي بیا شراق دې څه کوم مطلب غوړې کوم فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون پس نه به لری کولای شي سپکولای شي د دوی نه عذاب ولا هم ينصرون ولا به دوی سره مدد کولای کیږي دا یعنی مدد به هم نه کیږي چې څوک د عذاب نه منی کیږي دا څوک منی د عذاب نه منی کیږي خوش یې راکه کنه